وړو کوالینا می ژوند سنا. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو نن در سره یو بله مسله شریکوم، خو د هغې نه وړاندې دا مسله په خپله ښه د زړه په غوږونو باندې واورئ او په نورو خلکو باندې هم واورئ. مطلب دا چې دا شعر هم کوي، زیاته یې شعر کوي چې خلکو ته دا مسله ورورسي او د خلکو د ذهن نه د هغه شک او هغه شبهه ووځي. هغه مسله دا ده، اکثر ملګري تپوس کوي چې د شپې سړی وده کېږي نو هغه صورتونه وایي د قرآن مجید اخرني دا چهار قل چې ورته وایي یا قل معوذتین چې کوم صورتونه دي نو هغه سړی وایي نو هغه په ناسته ویل پکار دي که په ملاسته ویل پکار دي. دویمه دا د قرآن مجید آیاتونه تلاوت هغه سړی په ملاسته کولی شي که نشي کولی. نو محترمو د قرآن مجید تلاوت هغه په ملاسته کول دا خو جایز دي، ثواب به درته په بالکل ملاویږي، خو بهتره طریقه دا ده چې د قرآن مجید تلاوت هغه په ناسته حالت کې وشي. چې کله یو سړی د شپې اوده کېږي هم او هغه سورتونه وایي، دعاګانې وایي، نو هغه له پکار دي چې نیغ کښېني، سورتونه دعاګانې ووایي، په ځان دې چوف کړي، بیا دې اوده شي. او که داسې نه یو سړی پروت وي مکمل په کټ کې ملاستلی وي او پروت وي نو هغه هم بیا د قرآن مجید سورتونه یا تلاوت هغه په ملاسته باندې هم ویلی شي، دا جایز دي او ثواب ورته په ملاویږي. دې کې هېڅ قسمه څه قباحت نشته دی، خو لحاظ ادب دا دی چې سړی په ناسته باندې دا صورتونه ووایي او په ځان باندې یې چوف کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.